الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نننی بحث به انشاءالله د جنگ بدر کوو. د دینه مخکې دا پیژندل پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم جنگ کې چې شرکت کړی وي هغه ته غزوه ویل کیږي، او چې کم خپل مجاهدین یې استولی وي د جنگ دپاره هغه ته سرایه ویل کیږي چې د خپله شرکت نه یې پکښې کړی. نو ټوټل تواریخ لیکي، د تاریخونه کتابونه لیکي چې ټوټل 28 په جنګو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شراکت کړی دی. نو په 28 غزاګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله شراکت کړی دی، او 80 سرایه چې کم دي سرایه ورته وایي هغه کې د خپله شراکت نه دی کړی، خو لیکن اصحاب یې استولی دي چې هغه 80 دانې دي. یو په هغه غزواتو کې کم چې نبی صلی الله علیه وسلم شراکت کړی دی هغه د جنگ بدر واقعه ده. د جنگ بدر واقعه صرف دا نه ده چې مسلمانان غالبه سوي دي، بلکې د جنگ بدر یو انقلاب خداوند متعال راوستی، یو بدلون په دنیا کې راوستی. کفار مغلوب وګرځول تر قیامت پورې او اسلام غالب وګرځوي. یو مکمل بدلون خداوند متعال د جنگ بدر په واقعه کې راوستی. هغه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړي و مدینې منورې لره، نو د هجرت په 2م کال باندې د مکی کفار قریش سره راجمع سول او خپل منځ کې وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د مصیبتو زموږ د تکلیفو څخه اوس محفوظ سو، دا به څنګه وکړو؟ نو خپل منځ کې مشوره سره وکړل چې راځي یو داسې تجارت قافله سره برابر وکړو چې هغه شام ته ولاړه سي، ګټه وکړي چې راسي چې څومره تجارت مال څومره ګټه چې سوي وي هغه په هغه باندې به ټول د جنگ سامان واخو، د جنگ اسباب به واخو او یو دم په مدینې منورې باندې حمله وکړو. ټول اصحابو په شمول د نبی صلی الله علیه وسلم به ټول ختم کو، مکمل کار به تمام کو. نو دې وجې د مکې مکرمې ټولو خلقو څه ناڅه خپل حصې راواخیستلې په دې کم چې قافله روانېدله د شام طرف ته په مشرۍ د ابو سفیان بن حرب د ده په مشوره سره روانېدله، د ده په کمانډرۍ د ده په مشرتوب سره روانېدله. نو هر یوه خپل خپل حصه لږ پشکې پرېښول تر دې پورې چې یوه کونډه هم رالل تر وسه پورې یو څه حصه یې راواخیستله په دې تجارتي قافلې کې پرېښوله چې زم پشکې شریکه سم. دا قافله د کال د 2م هجرت باندې د کال په 2م هجرت باندې دا قافله روانه سوله، په مشرتوب د ابو سفیان روانه سوله. را روانه سوله تقریبا 80 کسانه په شمول د تقریبا د 1000 وشانو دا قافله روان ول د شام طرف ته. اخواته نبی صلی الله علیه وسلم و اصحابو ته معلومات وسو، دوی کوشش وکړي چې دا قافله اوس راګیر کړي، خو لیکن دوی د لاس نه ووتل ولاړه شام طرف ته ورسېدله. کله چې شام طرف ته ورسېدله، چې کله د هجرت 2م کاله چې کله د رمضان میاشت سوله، رمضان مبارک میاشت سوله، په دغه ټیم کې اصحابو ته معلومات وسو چې قافله د ابو سفیان بیرته را روانیږي. نو دوی خپل منځ کې مشوره سره وکړه، اصحاب یې سره راجمع کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای اصحابو، عجیبه نه ده دا چې د ابو سفیان قافله خداوند متعال ستاسو په لاس درکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل تیاری ورته ونیساسه. نو دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار په ونه کړي چې خامخا ځانونه برابر کړي و جنګ لره. نو دې وجې په جنګ بدر کې چې کوم اصحاب پاتې سول هغو کې زجرن هم نبي صلی الله علیه وسلم یا د خداوند متعال طرفه څه وحی رانه لرله چې زجر ورکړي. خو په دې سره 313 نفره تقریبا یا 314 یا 315 اصحاب تیار سوله د جنګ دپاره. هغوی سره داسې اسباب هم نه وو، ځکه اچانک تیاري وه، اچانک تیاری و. صرف 2 اسونه ورسره وه او یا وښه ورسره وه، یو څه لږ محدود اندازه تورې ورسره وې او زغرې ورسره وې. داسې مکمل اسباب و سامان هم نه و ورسره چې جنګ تیاری کړی وی او روان سوله. دغسې چې کله روان سوله یو څه حد ته چې ورسېدله
ابو سفیان ته معلومات وسو چې نبی صلی الله علیه وسلم د اصحابو سره هغه راوتلی دی زموږ مخ نیسي. فورا یې په نامه د غفاري یو سړی و هغه یې واستوئ و ابو جهل ته یې خبر ورکوي چې ورسه ابو جهل ته خبر ورکړه مکې مکرمې ته ځان ورسوه چې ستاسو تجارتي قافله هغه نیول کیږي، ستاسو مال هغه ضبط کیږي، نو کوشش وکړئ خپل مال بچ کړئ، خپل قافله بچ کړئ. چې کله دا خبره مکې مکرمې ته ورسېدل ټول قریش په لړزه سوله. په ټولو قریشو کې دا خبره خوره ورسوله. هر یو دا کوشش کوي چې دا قافله بچ کړي. په دې سره تقریبا په شمول د ابو جهل چې ابو جهل مشر و تقریبا 1000 نفره هغه تیار سوله، ساز و سامان ورسره و، د هغه رقم تورې ورسره وې، زغرې ورسره وه، آسونه ورسره وه، وشام ورسره وه، قسم قسم آلات ورسره وه. داسې په اسباب باندې منزهه، د جنگ په اسباب باندې منزهه دغسې را روان سوله، تیاری یې ونیوی. دې خواته نبی صلی الله علیه وسلم یو دوه اصحابه د جاسوسۍ په نامه سره جاسوسان یې ور واستول چې تی ولاړ سي د بدر معلومات وکړه چې ابي سفیان قافله کوم ځای ته راورسېدله او دلته راځي او که نه راځي. دوه اصحاب را روان سوله و شام ورسره ول. کله چې بدر ته راورسېدل، دا بدر چې دی د مدینې منورې څخه تقریبا 1.5 میله اندازه داسې په مسافې کې پروت یا خواته، نو تقریبا داسې څوک 200 یا تقریبا 250-300 کیلومتر پورې راځي داسې اندازه. 1.5 میله اطلس القرآن را نیولې ده. دا کتاب دی په نامه د اطلس القرآن سره هغه وایي چې 1.5 میله اندازه د مدینې منورې او د بدر په منځ کې مسافه ده. خو دا اصحاب هلته ورورسېدل. دا دوه اصحاب چې هلته بدر ته ورورسېدله چې ګوري چې هغه په چینې باندې د دوه زنانو جنګ دی. یوه زنانه بلې زنانې ته وایي چې ما په تا باندې قرضداري ده، زما قرضداري راکړه. هغه زنانه ورته وایي چې ګوره زه ستا قرضداري درکومه، سبا ته د قریشو قافله دلته را رسېږي بدر ته، دلته به زه مزدوري کوم او ستا پیسې به درکوم، ستا پیسې به درکوم، نه خورم ستا پیسې. ولې؟ ځکه د قریشو به دا بدر چې کوم و دا د چینو ځای و، د اوبو ځای و، نو کوم قافله چې تېرېدل دلته به وقفه کوله، دلته به شپه به یې تېروله، دلته به ځانونه هغه دغه کوله، یو څه لږ مسافه ته ور ځان باندې یو څه راحت راویستی، سکون یې راویستی، دلته به شپه تېروله، 2 شپې به تېروله، سکون به ځان ته میلاوی، بیا به روانېدل، ځکه چیني و اوبه به دا شیان به وه. نو ځکه دې وویل دلته د قریشو قافله راځي، دلته چې قریشو قافله راغله زه به مزدوري کوم، تا ته به پیسې درکړم. یو زنانه ورته وویل. د دوه زنانو خپل منځ کې سره جنګ و. دلته یو بل سړی په نامه د مجدي سره یو سړی و، هغه راغی د دوه زنانو چې کوم جنګ و د هغه صلح یې وکړ، سره خلاص یې کړې، ورته ویې ویله چې صحیح ده. د بلې زنانې ته وویله چې مزدوري یې وکړې بیا به تا ته پیسې درکړي. هغه اصحاب چې کوم ول، هغه دوه اصحاب هغوی د زنانو خبرې واورېدلې چې او د ابو سفیان قافله خو دلته راځي. ولې؟ ځکه دا دوه زنانو دا خبره وکړله، نو خپل منګیان یې ډک کړله، اوبه یې وچښلې، یو څه اوبه یې ځان سره ووړلې، راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکوي چې زنانو خو داسې ویله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات وسو چې ابو سفیان قافله و چیرې راځي و بدر ته به راځي. خو لیکن دې خو ابو سفیان هم خپل تدبیر داسې کوي، داسې پټ پټ را روان و د قافلې نه مخکې، بیره هم ورسره و، وهم ورسره و. بدر ته چې راورسېدی د قافلې نه مخکې را روان و، چې ویې کتل ناڅاپه هغه مجدي چې کوم و هغه په مخه ورغی. ورته یې ویل ته به تا څوک ستا مخ ته به څوک نه راغلی؟ هغه مجدي ورته وویله زما مخ ته خو 2 کسان راغلله، دلته یې خپل چې کوم منګیان و هغه یې ډک کړل، اوبه یې وچښله او ولاړل، نور ما ته معلومات نه کېږي دا څوک ول. ابو سفیان چې وکتې چې کوم وشان دوی تړلي و چې هغه ځای ته ورغی، پوچې یې وکتلې چې پوچې راواخیستلې چې ماتې کړلې پوچې، نو چې ویې کتله د پوچو دننه کې د خورما و مندکې پرتې وې. ده وویل چې دا څوک نه دي بلکې څوک د یثرب خلق دي. یثرب مدینې منورې ته پخوا یثرب وله، دا یثرب خلق دي، دلته راغلي دي، زموږ معلومات یې کوئ. دلته معلومات وسو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب دي، دلته راغلي دي. نو ځکه د ډایرکټ ولاړې قافله لارې بدله کړله، د دریاب غاړه یې ونیوله، چې کوم د بدر لار و دا یې بدله کړله، د دریاب غاړه یې ونیوله. چې دریاب غاړه یې ونیوله، بل نفر یې واستوی و چا لره، ابو جهل لره و قریشو لره و مکې مکرمې ته یې نفر واستوی، ورته ویل چې تاسو ضرورت نسته مه راځئ، موږ د اصحابو د چنګ، موږ د اصحابو د منګولو نه خلاص ولو، اوس تاسو ضرورت نسته راتګ لره چې راسئ. ابو جهل ته چې دا خبر ورورستی، ابو جهل وویل نه موږ چیرې شاته کېږو، موږ خو اوس په دبدبې راوتلي یو، زموږ سره خو ساز و سامان دی، موږ سره خو ګانې بجانې دي، موږ سره خو ډمې زموږ سره دي، دا به زو په بدر کې به سیل کوو، تماشه به کوو، 3 شپې به هلته تېروو، هغه نه بعد بیا واپسېږو، موږ دغسې نه واپسېږو.
را روان سو. چې کله را روان سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات وسو چې د ابو سفیان چې کومه قافله وه تجارتي قافله هغه لار هم بدله کړه، په بل لار باندې ولاړله او ابوجهل هم را روان سوی دی. نو دې وجې مشورې ته ضرورت پیدا سو. اصحاب یې ټول راجمع کړله. اصحاب چې راجمع کړله نو خپل اصحابو ته وویل اشیرو علی ایها الناس، اشیرو علی ایها الناس، ای اصحابو ما ته مشوره راکوئ چې تاسو څه مشوره ده څنګه کوو. ځکه هغه چې کم حالت و هغه بدل سو. دوی په دې حالت راوتلي وه، په دې نیت راوتلي وه چې د ابو سفیان قافلې مخه به نیسو، خو لیکن اوس هغه حالت بدل سو. ابو سفیان بله خواته ولاړې، ابو جهل ځای د بدر ته را روان دی. نو ځکه مشورې ته ضرورت پیدا سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اشیرو علی ایها الناس، ای خلقو ما ته مشوره راکاس، ای اصحابو ما ته مشوره راکاس. اولنی ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه راولاړ سول، ورته یې وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ جان او زموږ سر زموږ مال تر تا قرباني چې څنګه ستا خوښه وي زموږ د سره خوښه ده. دوی چې کښېنستله مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه دا ورته راولاړ سو، ورته ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امضي ما امرک الله فنحن معک. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله کوم حکم درته کړی دی په هغه باندې روان سه، چې څه کوي هغه کوه، موږ د سره یو. والله لا نقول لما قال بنو اسرائیل لموسی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وایي په الله دې زموږ قسم می موږ به هغه خبره نه درته کوو کومه خبره چې بني اسرائیل و موسی علیه السلام ته کړې وه. ورته ویې ویل چې اذهب انت وربك فقاتلا، ته او ستا خدای ولاړ سئ جنګ وکاسه، انا هاهنا قاعدون، موږ دلته ناست یو، موږ به سیل کوو، ته پوهېږې ستا خدای پوهېږي او جنګ پوهېږي، نه موږ دا خبره نه درته کوو. لکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ستا خدای محمد صلی الله علیه وسلم ته وویله چې الله او د الله رسول هغه به جنګ کوي، خو لیکن په دې جنګ کې به موږ هم څه یو ورسره شریک یو، موږ به هم دا جنګ کوو. داسې نه یو کوم چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته کومه خبره کړې دا خبره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تا ته نه کوو. چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ پړق وله، رڼایي یې پیدا کړله، خوشحاله سو، داسې رڼایي یې مخ پیدا کړه، ښه خوشحاله سو. خو لیکن بیا هم د انصارو ورای لره دی انتظار و. په دغه وخت کې چې کله دی انتظار یې کوي و انصارو لره چې اوس انصار به ما ته کومه رایه راکوي، کوم مشوره به راکوي. په دې وخت کې سعد رضی الله تعالی عنه، سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه راولاړ سو چې مشر و، راولاړ سو. ورته ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غواړې چې د انصارو مشوره وغواړې، د انصارو مشوره ته طلبوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې و زه د انصارو مشوره طلبوم. انصار دې ته وایي چې د مدینې منورې چې کوم خلک هغه ته څه ویل کېږي؟ انصار ویل کېږي. چې د مکې مکرمې کوم اصحاب راغلي وو هغه ته څه ویله؟ مهاجر وله. مهاجر خپل رایه ورکړل، ابوبکر عمر رضی الله عنه خپل رایه ورکړله، اوس انصارو رایه ته ضرورت و. نو په دې وخت کې سعد بن معاذ رضی الله عنه ورته ولاړ سو، ورته ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ایمان دی په تا باندې چې ته د الله رسول یې، په کوم شي باندې چې تا راتګ کړی دی چې هغه پیغمبرتوب و نبوت و رسالت و قرآن دی، موږ په هغه باندې هم ایمان دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا سره دې خوښه وي صلح کوه، صلح وکړه، چې چا سره دې خوښه وي چې هغه صلح نه کوه، صلح مه ورسره کوه، چې چا سره دې خوښه وي چې تعلق ساتې، تعلق ورسره وساته، چې چا سره دې خوښه وي چې تعلق ختموې، تعلق ورسره ختم کړه، چې چا سره دې خوښه وي چې جنګ کوې جنګ ورسره وکړه یا رسول الله، چې چا سره دې خوښه نه وي چې جنګ نه کوم جنګ مه ورسره کوو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او یا نبی الله کومه پیسې چې زموږ څخه ته اخلې په والله دې زما قسم چې هغه پیسې زموږ ته بهتر دي د هغه پیسو چې موږ ځانو سره ذخیره کوو. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې ته زموږ انصار دا ټول سمندر ته واچوې او ټول مکمل امر وکړي چې ورځي سمندر ته ځان داخل کړي، موږ به ټول سمندر ته ځان داخلوو، خو لیکن یو به هم شاته نه سو. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن په موږ باندې هغه زورور نه دی، جنګ په موږ باندې زورور نه دی، موږ د جنګ نه ستړي نه یو، موږ دشمن سره جنګ کولی سو، موږ دشمن سره به جنګ کوو. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت د جنګ کې به زموږ څخه هغه کارنامې ووینې چې ستا سترګې به ورباندې یخې سي. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به په جنګ په حالت کې ثابت قدم ولاړ یو انشاءالله. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارنامې به موږ څخه واورې ته په جنګ کې چې ستا سترګې به ورباندې یخې سي.
او بس د الله په بروسه باندې روان سه. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا واقعه دا خبره ورته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې راځئ نو په الله باندې توکل وکړو راځئ. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې خداوند متعال تاسو ته یو فتح به خامخا درکوي، یا د ابو سفیان قافله او یا د په ابو جهل باندې به خداوند متعال فتح او بری درکوي. الله ما سره وعده کړې ده چې کله راغلل په دغه ټیم کې چې دوی را روان سوله یو اصحابي چې هغه تر اوسه بلوغ ته نه ورسېدلی چې هغه عمیر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نومېدی، کوچنک هلک و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خزان پټوی پټ پټ کېدی. یو ورور یې و په نامه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، هغه ورته ویل ای وروره ته ولې پټ پټ کېږې؟ ای زما وروره ته ولې سم نه ځې؟ هغه عمیر بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته فرمایي چې ای وروره وایي زه پټ پټ ځکه کېږم که چېرې ما رسول الله صلم وویني او راته وبه وایي چې ته کوچنی یې شاته ولاړ شه جنګ څه موږ سره مه ځه، نو ځکه زه د رسول الله صلی وسلم څخه پټ پټ کېږم. خو لیکن کله چې رسول الله صلی وسلم ولیدې دا کوچنی ورته ویل ورځه ولاړ شه شاته، دی په ژړا ژړا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ژړا ته وکتله بېرته یې پرېښوی ځان سره. د هغه عمیر دی چې په جنګ بدر کې شهادت جام څه کوي نوشوي، هلته بیا دی څه کېږي شهید کېږي. بدر ته چې راورسېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وکړله چې بعض ځایونه انتخاب کړل چې دلته ماسنې بوی د چا راځي دغه پلانکې راځي دلته به مرداریږي دلته به مرداریږي، انتخاب یې وکړل چې دلته به مرداریږي. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ بدر کې دا یو ځای ورته جوړ کړي د عریش په نامه سره. عریش هغه چوپنې ته وایي چې داسې دغه ورته جوړ کړي داسې یو کوچنک ځای جوړ کړي. هلته داسې خدای ته زاري سو، ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته زاري وکړي چې یا الله دا یو موټی مسلمان که چیرې شهیدان سي ختم سي نو ستا دین او ستا مذهب به او ستا اسلام به یا الله څوک مخ ته بیایي، ستا دین به څوک مخ ته بیایي، قرآن به څوک مخ ته بیایي. ژړل یې الله ته په ژړا و. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وویله داسې مثابت ور ویني چې بس ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه وعده چې الله تا سره کړې ده هغه الله وعده څه کوي پوره کوي. خداوند متعال دوی چې 314 نفره وه یا 14 یا 15 خداوند متعال اولنۍ د زورو وعده الله ورسره وکړله چې زه به تا څه درکوم زر ملایکې درته راستوم. ځکه مخکې ما تاسو ته تلاوت وکړئ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. خداوند متعال ورته وویل زه به تاسو زر ملایکې لپاره د څه دپاره د کومک راستوم. خو لیکن کتابونه لیکي چې دا زر ملایکې ته ضرورت نه و، یو جبرائیل علیه السلام هم راتلی سو دا مکمل ختموای سوله. خو لیکن دا زر ملایکې چې خداوند متعال راولېږلې د څه لپاره؟ د دې لپاره خداوند متعال خپله وایي د څه لپاره مې راولېږلې دا زر ملایکې؟ د دې لپاره چې ستاسو اطمینان د زړه راسي، د دې لپاره چې ستاسو اطمینان د زړه راسي. خداوند متعال خپله فرمایي وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، لپاره د اطمینان د زړونو ستاسو دپاره ما دا زر ملایکې رالیږلي دي. دې لپاره که یو جبرایل هم ورته کافي، یو ملایکه هم ورته کافي وه. بل ځای خداوند متعال بیا 300 ملایکو وعده ورسره وکړله. خداوند متعال فرمایي اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملایکة منزلین. د 300 ملایکو وعده ورسره وکړل. ولې د 300 ملایکو وعده الله ورسره وکړله؟ ځکه دلته یو کافر دوی ته معلومات وسو چې یو کافر د دوی امداد ته راځي، دا کافرانو امداد ته راځي. نو اصحابو ته چې کله معلومات وسو نو اصحابو خپل منځ کې سره وویل چې دا خو بل کافر هم دی، د هغه کومک ته هم دا دوی هم کافران هم زیات و زر دانې وه او دا بل به هم کومک ته ورته راسي. نو دې وجې خداوند متعال د دوی د زړو د اطمینان دپاره الله ورته وویله زه به 3000 ملایکې تاسو ته راواستوم چې هغه راغی. څو 3000 ملایکې به زه راواستوم. ایمدکم ربکم ب3000 ملایکة منزلین. او بیا د 500 ملایکو وعده الله ورسره وکړله. خو څو شرط یې ورسره ولګول. یو دا چې ان تصبروا که چیرې تاسو صبر وکئ وتتقوا پرهیزګاري مو وکړله او ویأتوکم من فورهم او دوی ټولو یو دم په تاسو باندې حمله وکړله، ټول کفار سره یو ځای سره په تاسو باندې حمله وکړله، نو الله به ستاسو سره وعده د څو د 500 ملایکو کړي د خدا ونه سوله. ځکه 2 کاره وسوله، صبر د اصحابو تقوا د اصحابو وسوله، خو لیکن یو دم حمله ور باندې ونه سوله.
نو ځکه خداوند متعال ورته وویل چې بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکة مسومین. الله به څو ملایکې درته راستوي؟ 15,000 ملایکې به الله درته راستوي. اوس دا یعنې مفسرین په دې کې مختلف دي چې آیا څو راغلي 3,000 راغلي دي که 15,000 راغلي دي. په دې کې مفسرین څه دي مختلف دي او بیان ډېر پکې شوی دی. خو لیکن یوه خبره دا ذهن کې وساتاست چې کوم بدر ته چې کومې ملایکې راغلي وي د کومک د اصحابو کومک دپاره بعضې مفسرین لیکي چې هغه بیا اسمانو ته نه دي ختلي، تر اوسه هم په هغه بدر کې دي. خداوند متعال دي د نن سبا مجاهدینو هم امداد په هغه ملایکو باندې وکړي کوم چې بدر ته راغلي وي. چې کله ابو جهل اول چې بدر ته راورسېدی نو اول د دا کوشش وکړي هغه ښه ځای ونیوی چې کوم د چینو ځای و، د چینو چې کوم اوبه وې هغه ځای ونیوی، خپل ځای برابر کې سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خورماوې درختې وي هلته ولاړې، هلته یې ځان برابر کوي. اوس بدر ته چې څوک ولاړ شي چې کوم ځای ابو جهل چې کوم ځای و او چې خپل قافله یې درولې وه هلته لیټرینان اوس جوړ دي، بیت الخلا یې پکې جوړ دي. او کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب ولاړ وله هلته نازک مسجد جوړ کړی دی، اوس هم په نامه د مسجد العریش باندې څه دی مشهوره دی. په هغه مسجد باندې څه مشهوره دی. پخوا به داسې وخت و چې کله به جنګ شروع کېدی نو مخکې پهلوانان سره ودرېدله، هغو به خپل مقابله سره معلومه کړل. د کفارو د ډلې څخه یو عتبه و، یو شیبه و، یو ولید و، دا درې سره راووتل. عتبه، شیبه، ولید دا درې سره راووتل. عتبه چې کوم و او شیبه دا دواړه سره ورونه وله. خپل ورور یې ځان سره راوباسي عتبه چې کوم شیبه دی، او خپل زوی یې ځان سره راوباسي چې هغه څه دی ولید و. دا درې سره راوتل، مخامخ ورته ودرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې اصحاب د انصارو چې کوم انصار درې اصحابو هغه ورته مخته کړله، مخونه تړلې وه. او عتبه پوښتنه ځینې وکړل چې څوک یاست؟ دوی ورته وویل خپل ځانونه ورته معرفي کړل چې موږ انصار یو. عتبه ورته وویل نه، په چیغو یې ناره کړل ټولو چې موږ خپل چې کوم سیالان دي، چې کوم مهاجر دي، چې کوم د مکې مکرمې چې کوم خلک دي هغه زموږ په کار دي، هغه سیالان دي زموږ ته راوځي. چیغې بغارې شروع کړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انصار چې کوم اصحاب برته شاته کړله، خپل مهاجر چې کوم و چې کوم د مکې مکرمې اصحاب و هغو ته اشاره وکړه. علي ته اشاره وکړه، علي ورته مخته سو. حمزه ته اشاره وکړه، هغه ورته مخته سو. عبیده ته اشاره وکړه، هغه ورته مخته سو. مخونه تړلې وه، صرف سترګې ښکاره کېدلې. عتبه ورته وویل څوک یاست؟ عبیده ورته وویل زه عبیده یم. حمزه ورته وویل زه حمزه یم. علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه څه یم؟ علي یم. دا درې سره ورته مخامخ سوله. عتبه وویل چې اوس موږ سره برابر یو سره. نو دوی درې سره مخامخ سول سره. علي رضی الله تعالی عنه د ولید سره مخامخ سو، داسې مخامخ ورته ودرېدی. عتبه چې کوم و د عبیده سره مخامخ سو، عبیده رضی الله تعالی عنه سره. او شیبه چې کوم و هغه د حمزه رضی الله تعالی عنه سره چې سوله مخامخ سول. علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه خو یو څو تورې سره وغورځولې، هغو خو مخ سکند په سکند کې خپل دشمن کار ور وکړي. د شیبه او د ولید کار یې خو ور ختم کړي. د دوی دواړو چې ځانونه فارغه سوله، هغه عتبه چې کوم و هغه عبیده چې کوم و خپل منځ کې جنګ لا شروع و. د عبیده رضی الله تعالی عنه زخم په د تورې په پښه باندې ولګېدله، پښه چې سوله پرې سول، ماته سول. دوی جنگ سره شروع، حمزه و علي رضی الله تعالی عنه چې فارغه سول د دواړو نه، چې کله دوی کار ور ختم کړي راغلل په عتبه باندې هم حمله وکړه، عتبه هم ورته مردار کړي. نو عتبه او شیبه او ولید دا درې سره مردار کړله. ورور او دا بل ورور یې چې کوم او زوی چې کوم دا درې سره چې کړله دا خو ورته ختم کړله. جنگ شروع سو په نامه د یو عمر رضی الله تعالی عنه په نامه سره یو اصحابي و، کجورې ورسره وې. دا قصه ډېره اوږده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومې خبرې وکړې د جنت باره کې. بیا ول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر وخت تېرېږي، دا کجورې وغورځولې، دغسې وردانګ وله لکه زمرۍ وارې جنګ یې وکړې. اولنی شهیده په بدر کې دی اوس چې هغه څوک دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه دی. جنگ شروع سو، ماشاءالله خوندور جنگ و، مجاهدین و، جنگ د تورو غږونه و، جنگ شروع و، مجاهدین ورسره شروع و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ حالت کې و. نو امام بخاری رحمت الله علیه
په صحیح البخاري کې لیکي وایي ابو جهل چا اول چا حمله په وکړله او چا مثال په توګه مرګ ته ورسوی نو امام بخاري رحمت الله علیه په صحیح البخاري کې لیکي چې د عفرا دوه زامن چې یو معاذ نومېدی یو معوذ نومېدی دا دواړه راولاړ سوله او د سر یې څه کوي ختم کوي مړ کوي او بعضو کتابو کې راځي چې عبدالرحمن صاحب فرمایي چې راسته وجې ته مې وکتلم کوچنک هلک ولاړ و چپه وجې ته مې وکتل کوچنک هلک ولاړ و کوچنی و ما ځان سره وویله که د دې خوا هم د راسته وجې د خوا دښمن حمله د باندې وکړي هم ختموي دي که د چپه وجې د خوا حمله وکړي هم ختموي دي مخامخ خیر دی ته به خپل دفاع وکړي یعنې دا انډۍ دی هم خالي دی دا انډۍ دی هم خالي دی وایي راسته وجې کوچنک هلک داسې ماشوم هلک داسې وټومبلم وایي ما ته یې وویله عبدالرحمن مولها وایي ابو جهل پیژنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیف ورکړی و په مکې مکرمې کې مول څه که وایي ته راوښیه مولا هغه ابو جهل دی ورو مې ښوی بیا د چپه وجې هغه کوچنک هلک داسې وټومبلم راته ویې ویله ابو جهل پیژنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیف ورکړی مول څه کوې وایي ته راوښیه ما ورته ویل هغه دی وایي چې ما اشاره ورته وکړل دا دوه هلکان دا دوه ماشومان د زمري په غوندې داسې ور ټوپل ور حمله یې ورباندې وکړه ورغلله حالت یې ووایي مثال راوي غورځوي پاس یې راوغورځوئ دا و مجاهدین زمریان رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته وویل چې څوک به د ابو جهل معلومات راوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا په علم کې څومره خوندور واوه ښه علم الله ورکړی و ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه معلومات راوړم دی چې کله ورغی چې ویې کتل چې ابو جهل لاندې پروت دی لا مړ نه و امام بخاري رحمت الله علیه په عشي کې دا خبره کوي صحیح البخاري کې لا مړ نه و لږ لږ ساله پکښې وه نو ابن مسعود ورته وویل ابو جهل یې د ابو جهل ځکه ابو جهل ورته وایي جاهل و ناپوه و ډېر جهالت پکښې و نو ده ورته وویل و ابو جهل یم خو څه خبره ده د تربور په سر باندې ولاړې دا څه خبره ده نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې سر ووایي مړی کې سر یې قلم کې ځینې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات راوړئ سر یې ورته راوړئ نو په دې کې یو انقلاب و چې خداوند متعال و مسلمانانو ته فتحه بری کامیابي ورکړله 80 نفر یې ځینې مردار کړله او 80 یې بندیان راویستله او داسې یو د ناشنا مغلوبیت و کفارو ته میلاو سو چې تر ننه پورې تاریخونه ګواه دي ورباندې تر ننه پورې د کفارو چې کوم تاریخونه چې کوم کتابونه دي هغه هم په دې باندې ګواهي ورکوي چې دا لویه فتحه وه د مسلمانانو دپاره دا لویه فتحه وه د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لره او غټ مغلوبیت و چا لره و کفارو لره دا جنگ بدر مختصره واقعه وه که څه هم یو څه لږ داسې حصې پشکې پاته سولې خو لیکن دا مختصره خبره وه مطلب مې دا و چې جنگ بدر چې کوم واقع سوی دی دا یو انقلابي جنگ و یو انقلاب پشکې راغلی و